بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم تاسو ورو تاسو ملګری زیشان احمد. امید لرم چې ټول بخیر او د ژوند په موضوع سره به فدی سیټ کړ دغه ویډیو ښکاریږي کوم زبردست چې کوم ښکلی ډرایوینګ کړی دی. نو بل طرف تاسو وګورئ چې دا کوم روډ چې زموږ دی کوم اور لګېدلی دی. اوس دا مو ته پته نشته چې دا اور بوس ته لګېدلی دی څه ته لګېدلی دی، خو چې په کومه طریقه باندې ځان بچ کړی دی او ټرک چې کوم دی هغه یې څنګه بچ کړی دی. اول خو دا ویډیو کوشش وکړئ چې نور ملګرو ته هم ضرور شیر کړئ. نو اول سره دا ویډیو شیر کوم نو راځئ زما سره. ډېر زبردست څومره چې هم د دې کس موږ تعریف وکړو، صفت ولې وکړو، عمر به دې کمي چې کوم په دې سخته ټایم کې دا تاسو وګورئ ډېر زیات مشکلات ډرایورانو ته راځي، اتار چړاو ژوند کې راځي هر انسان ته، چونکې ځان بچ کول دا ډېره غټه خبره او په دې سختې ټایم کې انسان چې کوم ډېر زیات انسان چې کوم مازغه اسایي کار نه کوي. خو چونکې دې ډرایور ته زه سلام کوم چې څنګه دې خپل ځان بچ کړی دی، دې چې کوم ټرک بچ کړی په کوم طریقه باندې کوم زړورتوب و کوم یو بریولي حرکت یې کړی دی. نو ډېر زیات زبردست دا مو اپریشیټ کوو او زه دې ته هم ویلی شم چې دا هغه یو کس دی خوش قسمته چې دې ته موږ هغه دوا کې هم ویل شي دا په دوا کې دی، د مور طرف نه په دوا کې دی پلار. نو ډېر خوش قسمته کس چې ځان یې هم بچ کوشش کوو چې کله داسې حالات نه ویډیوګانې کوشش به موږ نه کوو، موږ له فکر دغه ټیم کې چې داسې د دې اور د مړ کولو کوشش وکړو یا څه داسې اوبه یې کورونه خواوشا نو دغه شان حرکت وکړي سړی. نو ویډیو خیر یو کس نه کوي دغه خواوشا کې خو کورونه مو، خو چونکې دغه انساني همدردي په موږ کې نشته. خو چونکې د ډرایور لا زه ډېر زیات اپریشیټ کوم او ډېر زیات یې په دې خوښوم چې ځان یې څنګه بچ کړی دی او ټرک یې څنګه بچ کړی دی. نو امید لرم چې ملګرو تاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي. که خوښه شوي د نور ملګرو سره ضرور شیر یې کوئ. زه به انشاءالله کوشش کوم چې دغه شان ښایسته ښایسته ویډیوګانې تاسو ته راوړم او ستاسو سره یې شریک کوم. تر بلې ویډیو پورې خپل د زیشان لپاره اجازه درلودل. الله